أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب وقدت قميصه. دې ځای کې د سورة یوسف دغه واقعه ده او آیت نمبر 25 دی د سورة یوسف او 12 پاره 14 رکوع ده او زمونږ نن 10 نمبر درس د دې ځای نه دی. واقعه کې سوی واستبق الباب او دواړو وړاندې والي وکړو البابا دروازې ته وقدت قميصه او زلیخی بی بی سیر کړو قمیص د یوسف علیه السلام من دبرین د شا د طرفنا والفیا او دی دواړو اومنتو سیدها سردار او خاوند د زلیخی بی بی لد الباب دروازې سره. نو قالت اوی زلیخی بی بی ما جزاؤ صدا جزا من د اغه چا اراده چې هغه اراده کړې وي د اهلکا ستا د اهل سره سوءا د بدۍ او د ګناه الا مگر جزای دا ده ایوه جنا چې په جیل کې واچولی شي او عذاب علیم یا ورته درناک عذاب ورکړی شي. قال یوسف علیه السلام او فرمایل هی راودتنی دې مطالبه زمانه کړې وه عن نفسی زما د نفس د وجې وشهده او گواهی وکړه شاهد یو گواه من اهلها د اهل د زلیخی بیبي نه او دا خبره وکړه ان کان قمیصه کشری وي قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدلی وي من دبرین د شا من قبل د مخکې طرف نه فصدقت بیا دا زلیخه بیبي رښتینې ده وهو من الكاذبین او دغه یوسف علیه السلام د دروغجنو نه دی. وان کان قمیصه او کشری وي قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدلی وي من دبرین د شا د طرف نه فکذبت نو بس دغه زلیخه بیبي کاذبه ده دروغجنه ده وهو من الصادقین او دا یوسف علیه السلام د رښتینو نه دی. فلما رأى قميصه بس هر کله چې ولیدو د عزیز مصر قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام قد چې شلیدلی و من دبرین د شا د طرف نه نو قال وی انه بشک دا من کیدکن ستا د مکر او د چال نه دی. ان کیدکن عظیم بشک ستاسو مکر دا ډیر لوی دی. یوسف اے یوسف علیہ السلام عارض اعراض کن هذا د دې خبرنا واستغفری او بخنه غواړه اے زلیخی بیبي لذنبک د خپل ګناه انک بشک تکونت من الخاطئین د خطاکارو نه یې. دې پورې دغه د دې آیاتونو مبارکو ترجمه شوه. الله تبارک وتعالی دغه واقعه بیانوي موږ ته به دې کې ډېر لوی عبرتونه دي. یوسف علیه السلام باندې چې کوم امتحان راغی د ګناه الله تبارک وتعالی دې بچ کو دې ځای کې پې بیا تهمت لګېږي د هغې تهمت نه الله یې بچ کوي د هغې نه الله بچ کوي. معنا دا ده چې ګناه نه هم ځان بچ کوي او د ګناه د تهمت نه هم ځان بچ کوي او نه به تهمت کې ځان راولي ځکه چې بعضې کس داسې هر انسان مسلمان له پکار دی خو خاص کر هغه سړی چې په هغه باندې اعتماد کولی شي د دین په باب کې
نو هغه سړی به ځان ډېر چې کوم دی صفا ساتي، کوشش به دا کوي چې صفای او اعتماد د خلکو کوټه نه کي په دغه باب د دین کې. ځکه خو الله تبارک وتعالی فرمایي چې انه من عبادنا المخلصین، دی واقع کې الله فرمایي چې دغه یوسف علیه السلام زمونږ د بندگانو نو هغه بندگان المخلصین چې هغه خالص کړي شوي، هغې ته الله تبارک وتعالی اخلاص ورکړو. نو چې الله اخلاص ورکي، الله خاص کی، هغه خلق بیا ګناه والا نه وي، هغه خلکو ګناه نه راځي. ګورې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې ګوره یو مخلص دی یو مخلص دی. مخلص د لام زیر سره اخلاص کوونکی او یو مخلص ته اخلاص ورکړی شوی دی، دلته مخلص ذکر دی. الا عبادک منهم المخلصین چې شیطان وایي هغه د لام زبر وایي، معنا دا ده چې کوم خلکو ته الله اخلاص ورکړي چې خاص خلک دي، شیطان هغه وایي زمانه دا پامن دي، زه نشم دوکه کولی، زه هغې نشم دوکه کولی. هو مخلصین هغې دوکه کولی شي، عام انسانان هم دوکه کېږي، او چې کوم خلک اخلاص والا دي دغه خلک هم شیطان دوکه کولی شي، د شیطان نه په امن نه دي. ځکه شیطان د دغه خلکو صرف استثناء کړې ده او د مخلصینو نه ده کړې. هسې نه چې کوم خلک وایي چې ما کې اخلاص دی نو زه به بچ یم. ځکه دلیل یې دا دی، یو حدیث مبارک کې دا راځي الناس کلهم هلکا، ټول خلک چې دي دا په هلاکت کې دي. نبی علیہ السلام فرمای څومره انسانان دي دا چې کوم دی هلاکت کې دي، تباه دي، خو الا العالمون، مگر صرف عالمان خلق تباه نه دي. د هلاکت نه چې بچتي نو په دې خلکو کې چې کوم عالمان دي دا بچتي. ولې دې سره د علم صفت ته، عام خلکو سره د علم صفت نشته. بیا ورپسې فرمای والعالمون كلهم هلکا، د عالمان هم ټول تباه دي، د عالمان هم تباه دي، دین په هلاکت کې دي. الا العالمون، مگر صرف عالمان، الا العاملون، مگر صرف عاملان بچتي. عالمان هم په هلاکت کې دي، او په عالمانو کې بیا هغه خلک چې هغې عمل کوي د علم سره، دا بیا د هلاکت نه چې کوم دی بچتي. بیا ورپسې نبی علیہ السلام فرمای والعاملون كلهم هلکا الا المخلصون، دا کم خلق چې عمل کوي دام په هلاکت کې دی تباه دي، مگر هغه خلق چې اخلاص پکې دی دا چې کوم دی بچ دي د هلاکت نه. او بیا ورپسې فرمای په دې بس نه ده چې اخلاص پکې دی نو بس دې بچ دی، نه، والمخلصون فی خطر عظیم یا علی خطر عظیم، دا اخلاص والا چې دی ځان کې اخلاص پیدا کوي دم په لوی خطر کې ګوري پراته دي، دم لوی خطر کې پراته دي. ولې اخلاص پکې دی خو شیطان دوکه کولی شي دا اخلاص ولا خرابوي. نو معنا دا شوه چې یوسف علیه السلام دا اخلاص کوونکو نه بلکې اخلاص کړی شوی والا نه و. ځکه الله تبارک وتعالی د ګناه نه بچ کو او دارنګې د تهمت نه الله چې کوم دی بچ کو. نو اوس څه وشو؟ هغه دا چې کله یوسف علیه السلام نه دې مطالبه وکړه نو یوسف علیه السلام دروازې طرف ته منډه کړه. یا 11 دروازې وې، هغه ټولې دې بندې کړې وې، تالې ولا والې وې. یوسف علیه السلام دا کار خدا سم کولی و، سره پوره خبره وکړه، تېره شوه چې ګورې زما رب ما باندې احسان کړی دی یا زما دغه مالک به ما احسان کړی دی، زه داسې کار نشم کولی. نو ځان د بچ کولو لپاره خبرې خو سره وکړې، خو نه قلارېده نه صبرېده، نو دروازې ته یې منډې کړي چې ځان دې بچ کړي. نو زلیخې بي مو سره منډې کړي. نو الله فرمایي واستبق الباب، دې دواړو سبقه د کوړوان دیواله وکړو، منډه وهله باب دا دروازې ته. او روایتو کې دا راځي دغه دروازې چې یوسف علیه السلام به رارسېدو خو چې دا بنده ده، بس زه به راټینګ کړم. چې دروازې ته به رارسېدو دروازه به په خپله کولاوېده قدرتن، یو دروازه به کولاوېده. بس د یوسف علیه السلام منډه والا زلیخه بیبي ورپسې وراټینګی. او
چې ونه شو نو لمن ته ورته لاس کو د لمن یې وشلېده. الله فرمایي وقدت قمیصه من دبر، وشلوله زلیخې بیبي قمیص د یوسف علیه السلام د شا د طرف نه داسې ونیو رای کاږو. قدت په اوږدوالي باندې سیرلو ته وایي داسې را کاږو. یو شي ګریوان داسې ونیسي داسې را کاږي په ښکته ټول لمن ته ورسي، یا چې کوم دی نو شاته نه داسې لاس واچوي هغه ټول داسې را کاږي وشلېږي. د شاته نه مکمل وشلو، یو داسې داسې کټ کولی، یو نه یو داسې لکه لمن ته ورته داسې لاس کړی نه دی، شاته ورته لاس کو نو یا سړي مخی نو ګریوان ته سړی لاس کی، سړی ګیری نه ګریوان ته لاس کی، مخې ته ګریوان ته لاس واچي نو هغه وشلی داسې بل زور زور کوي، یا شاته نه چې لاس کی نو هغه وشلیدو ځکه زورو هغه منډه واله دې منډه واله زورو نو ویشلو د شاته نه. نو چې کله اخري دروازې ته ورسېده نو هلته د زلیخې بیبي خاوند د کور ته راتلو، په دغه اخري دروازه د یو بل سره ملو شو، هغه هم را روان دی او دیم دغه ته ورسېدل په بد حال باندې دی، هغه هم په بد حال لا دیم په بد حال دی چې دا څه دي، دا څه مسله ده. نو دغه ځای کې زلیخه بیبي هغه مخکې شوه ځکه د ښځو مکر خو ډېري، عمل هم د ښځې د طرفی او مکر هم د دې د طرفی. نو مخکې شوه وی قالت ما جزاء من اراد باهلک، وی څه د جزا د هغه چا چې ستا د اهل سره چې کوم دی نو بد نیت لري، ګناه کوي، یعنې ګناه اراده یې دا د هغه سړي څه جزا ده. او بیا جزا په خپل هم ذکر کوي ځکه مینه یې ورسره وه، د زړه مینه یې ورسره وه. نو وی الا مگر ایو جنا د لپاره دا جزا ده چې دی په جیل کې واچولی شي یا ولا درناک عذاب ورکړی شي. دا ځکه وایي چې مینه ورسره ده هسې نه مړی نه کي، وی نه وجلي زما په سر باندې. نظر ورته دا جزا ذکر کوي. یوسف علیه السلام غلی پاتې نه شو، هغه خپل ځان نه دا تهمت لرې کوي او وایي چې ګورې دا کار ما نه دی کړی، دیو جنا داسې ځای کې ګیر شي تهمت در باندې راشي نو بس غلی کېږي به نه، ځان نه به شیخ نه جوړه چې بس خیر دی، نه نه نه، تهمت در باندې راغی خپله صفایي به کوي، صفایي به خپله کوي چې ګورې ما دا کار نه دی کړی. دا د بل چا عیب جویي لټول نه دي بلکې دا خپل ځان صفا کول یو خاص کر د ای کس دپاره چې هغه باندې اعتماد په دین کې کولی شي. نو یوسف علیه السلام فرمایي قال وی فرمایل هی راودتنی، دغې زلیخې بیبي زما نه مطالبه کړې وه نفسي زما د نفسو، دا کار دی کړی دا ما نه دی کړی، خو ما انکار وکړو ما رامنډه واله. هغې وی نه دا ده، یوسف علیه السلام وی نه دی، اوس به څه کېږي ګواه شته. یوسف علیه السلام زانګو کې یو ماشوم ته اشاره وکړه وی دا زما ګواه دی ځکه دی و، دا یې د تره زوی د زلیخې بیبي و یا ماما زوی یا بل یو ماشوم وی دا زما ګواه دی. اوس هغه هم حیران دی چې دا څنګه ګواه دی چې د په مخکې دا هر څه وشو که نه. نو الله ورته هغه ماشوم ګویا کو او خبرې شروع کړې، هغه ماشوم ګویا شو. روایتو کې راځي څلورو ماشومانو په ماشومتوب کې ګواهي کړې ده. یو د یوسف علیه السلام دپاره د ماشوم، هغه ماشوم ګواهي وکړه. فیصله وایي دا ده کو چرې تاسو حال ته وګورئ که چرې دا قمیص د شاته نشلیدلی نو بیا یوسف علیه السلام رښتینی دی او دغه زلیخه بیبي دروغجنه ده. کو چرې دا ما دغه قمیص د مخکې طرف نشلیدلی نو بیا فیصله به دا وي چې یوسف علیه السلام ګناهګار دی او دغه ښځه رښتینې ده. نو چې کله یې وکته نو قمیص د شاته طرف نشلیدلی و. یو دا ګواهي یوسف علیه السلام پکې چې کوم دی نو بری شو. یو ګواهي عیسی علیه السلام په ماشومتوب کې د خپل مور د براعت دپاره ګواهي کړې وه، په زانګو کې دی په غېږه کې دی او دا وایي چې زما مور ګورې پاکه ده، زه د الله بنده یم د الله پیغمبر به جوړېږم او د ما مور چې کوم دی پاکه ده. هغه ماشومتوب کې یو ماشوم یو ولی بزرګ جرایت چې کوم دی نومو، هغه لوی بزرګو ځان له ځای جوړ کړو پای کې د عبادتونو کول. نو د بادشاه لور د هغې سره یو شپونکي زنا کړې وه، د هغې نه ماشوم پیدا شوی. نو بیا
اشپونکي به یا او نه یا به چرته نو دغې چې کوم دی نو د بادشاه لور دغه جوړی چې کوم دی نو سړی یاد کو چې دا کار د ده دی هغه ډېر وي دا زمانه دی نو په هغې وخت کې هغه ماشوم چې کوم پیدا شو هغه ماشوم ګواهي کړې وه چې دا زما پلار دی نه دی زما پلار هغه شپونکي دی نوم یې واغستو او دارنګې یو ماشوم خبرې کړې په غېږه کې او هغه هم ګواهي د حق خبرې ورکړې و هغه دا چې کله 13مه سپاره کې به راشي چې کله هغه کند واله خلکو او هغه بادشاه چې کوم دی نو کندې کنستې اور ډک کړی و مسلمانانو ته وی یا چې کوم دی د خپل اسلام نه واپس شئ یا دغې کندې ته دانګې غورځېږئ به نو یو زنانه راله سره ماشوم و په غېږه کې هغې اور ته دانګل خو لیکن لږه د ماشوم دپاره ایساره شوه نو دغې بادشاه د خلکو ته وی دا ماشوم ته مخکې وغورځوئ هغه ماشوم یې ته مخکې قطره ماشوم هغې ته وغورځو هغه ماشوم دا اور نه ورته آواز وکړو ای مورې راځه راځه دا جنت دی جهنم نه دی ظاهري خو دا اور ښکاري خو لیکن دا جنت دی راځه هغه ماشوم خبرې وکړې د غېږې ماشوم او حق خبره چې کوم دی ښکاره کړه نو معنا دی څلور ماشومانو خبرې کړې دي یوسف علیه السلام دپاره هم دغې ماشوم خبرې وکړې او وی سوی دا خبره وکړه وشهدا گواهی وکړه شاهد یو گواه من اهلیا د اهل د زلیخې بیبینا او دا وی ان کان قمیصو کو چروي قمیص کو قمیص د یوسف علیه السلام قداش لیدلی من قبول د مخکې د طرفنا نو فصدقت دغه زلیخه بیبي بیا رښتینې ده وهو من الکاذبین او دغه یوسف علیه السلام بیا د دروغجنو نه دی په دې وخت کې ځکه چې بیا ده ورته ویلي دی او ده انکار هغې کړی دی او بیا چېرته زور زبردستي شوې ده او مخکې نه ګریوان نه نیولی دی ځان بچاو دپاره او ان کان قمیصو او که چریوي قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدلی وي من دبرین د شا د طرف نه فکذبت نو بیا دغه زلیخه بیبي دروغجنه ده وهو من الصادقین دغه یوسف علیه السلام د رښتونې نه دی ځکه بیا هغه ځان بچ کولو لپاره منډه واله او دې رانیو نه بس قمیص لیدلی دی فلما را قمیصه هر کله چې ولیدو عزیز مصر قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدلی و من دبرین د شا د طرف نه شا طرف نه شلیدلی و نو بس خبره ښکاره شوه چې دا کار بیا د هغې و اوس دلته د ماشوم خبرې کول هم معجزه ده او دویم نمبر عقلمن کېدل هم معجزه ده دا دوه معجزې شوې ماشوم خبرې وکړې یوه دویم د عقل خبره وکړه علاماتو ته یې وکتل قمیص ته یې وکتل د هغې نه خبره داسې د عقل نه ډکه وکړه چې ټوله ارسه پې فیصله پې وشوه د عقل را کېدل د ماشوم او د عقل خبره ده چې کوم نظام نه معجزه شوه د چې کله خبره ثابته شوه نو قال عزیز مصر وی انه بشک دا من کیدکن دا ستا د مکر نه دی ای زلیخې بیبي او ان کیدکن عظیم من کیدکن دې ځای کې وقف تطوالی کلی شوې ده ورپسې بله جمله ده ان کیدکن عظیم بېشکه ستاسو مکر د زنانو دا ډېر لوی دی یا د عزیز مصر دا خبره کړې ده او یا الله دا قول پکې د الله دی چې د زنانو مکر دا ډېر لوی دی شیطان مکر الله وی دا وړوکی دی قرآن کې یو ځای کې راځي د شیطان مکر دا اسم نه دی او د زنانو مکر ته لوی ویلی شوی دی اوس عجیب کار دی زنانو به خفه کېږي ولیکن د دې مکرونه او ولې به خفه کېږي قرآن خبره ده د زنانو مکر دا ډېر لوی دی نبي علیه الصلاة والسلام ځکه فرمایي د ځان نه بعد زه خپل امت ته دغه فتنه چې کوم نه پرېږدم معنا په دې زنانو په فتنه باندې به ډېر دوکه کېږي دغه فتنه کې خلک زر راځي دغه ګناه دغه بې حیایي دغه هر څه دا د زنانو د طرف راځي لکه دلته هم دغه وشو او ډېر کاره ته داسې شوي دي کومو خلکو چې جنګونه بایللي دي کومو خلکو شکستونه خوړلي دي هغې کې ډېر کار چې کوم دی د زنانه و ډېر خلک چې تباه شوي دي اولیاء بزرګان چې هغه د جهنم تختې ګرځېدلي دي د جهنم خشاک ګرځېدلي دي هغه خلک هم د زنانو د وجې نه تباه شوي دي لویه فتنه یا د آدم علیه السلام بچي که قتل کړی د زنانه د وجې نه کړی دی نو ډېر داسې واقعات راغلي دي چې دغه زنانه د وجې نه فتنه هغه خلکو دپاره جوړه شوې تباه شوي دي نو معنا په دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی
یو اسې د اسې ظاهري د یو خوشحالۍ لپاره یو واقع ورته بیان کم، اسې یو لطیفه غوندې کې وایي د زنانو مکر ډېر دی. یو سړي چېرته دا اورېدلي وو نو خپلې ښځې ته وایي، او زمیندار سړی و، خپل ښځې ته وایي چې ستاسو مکر ډېر لوی دی، نو ستا خو ډېر مکرونه دي، یو مکر خو راته وښایه. هغه ورته زما څه مکرونه دي، زه خو ډېره ښه ښځه یم، زما څه دي. وایي نه 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 خیر دی، ستاسو مکرونه شته. او د هر ویښته د لاندې وایي مکرونه سلسل چې کوم دي پټ پراته وي. وایي یو راته ښکاره کړه. هغه سړي ته وایي صبرېږې نه؟ وایي نه خامخا زما خواهش دی چې ستاسو دا مکر زه وینم چې دا څنګه وي. یو ځلې دغه بابا زمیندار چې کوم دی پټي ته تللی دی، یوه کوي نو دې ښځې به پسې روټۍ وړه. نو دې ښځې په کور کې څه ساګ ماګ وغیره او څه دال مال دی تیار کړي دي، ډوډۍ ورسره تیاره کړې ده، روانه شوې ده پټي ته چې خاوند پسې ډوډۍ ویسي، اوبه اوبه ورسې راغستې دي. نو په لاره باندې تېرېدل، په بازار تېره شوه، نو په بازار کې داسې یو غټ مزېدار واغستو، کچمه یې چې هغې واغستو چې پټي ته ورسېده. نو خاوند ورته وایي ښځې ډوډۍ دې راوړه؟ وایي زه دا دغه کې سوري ته کېله، زه دا کرښه راتاومه غویانو باندې کیل کو، نو چې واپس درشم نو بس دا ځای به هم ختم شي، دا لږ ځای پاتې دی، بیا ډوډۍ به وخورو. نو هغه وایي صحیح ده. نو چې دې داسې روان دی، نو دا ښځه پوهېږي چې ما ته شا ده، نو په دغه کیل چې بیا راتاویږي په دې کرښه، نو په آی کې ولا مایې وغورځو، او بیا دا لاړه سوري ته بېغمه کېناسته. چې دا خاوند په دغه طرف راتاویږي، نو دغه مایې ولیدو، زر زر چې راوچت کړو، نو زر یې صفا کړو د خاورو نه. ښځې ته وایي ښځې راشه راشه مایې دی. وایي ښه دا څه وایي خاونده؟ نو ښځې ته وایي دا مایې واله کور ته لاړه شه او صفای که، او دا ډوډۍ هم ویسه، نو زه به دا کار هم خلاص کړم او ته مایې پوښ که نن به مایي سره ډوډۍ که خیر وخورو. وایي صحیح ده که نه. ښځې مایې اغستې د کور ته تللې ده، او بس مایې یا خوړلې دی یا هر څه کړي دي، لر کړې دی. چې خاوند یې راغلی دی او کور کې ډوډۍ ته ناست وي، ښځې ډوډۍ راواله. وایي صحیح ده ډوډۍ راغستې ده، هم اکا ساګ ماګ وغیره ولې راغستې دي، مایې کم دی. او ته ما ته له په پټي کې در مه کو. وایي ته ماله مایې کله را کړې دی؟ بس په دې یو بل سره جنګ شو، ما مایې در کړې ده، هغه وایي ما نه را کړې. بس په دې کې غوبل جوړ شو، سم دوړې خیجې د کوره، دومره چې کوم دی نو هغه غوبل شو. نو ګاونډیان راله، ګاونډیان چې راله وایي څه چل دی؟ وایي زما دا خاوند لیونی شوی دی. او ته لیونی خدای م خروغ سړی ما؟ وایي نه لیونی دی. وایي څنګه لیونی دی؟ وایي ما وایي ټکی مې په غلطه خبر را سره نښتې دی. وایي تپوس خو ته وکړه چې دا څه وایي؟ خاوند ورته وایي څه وایي؟ وایي ما دې له مایې ورکو، او هغه مایې دې چې کوم دی نو پوښ نه کو، اوس وایي چې ما له یې نه را کړې. نو ته وایي مایې به در کړي که نه؟ ښځې ته وایي تپوس ته وایي که مایې کوم ځای و؟ ناوته کوم ځای مایې خلک ورته وایي؟ وایي په پټي کې پروت و. نه ښځه ورته وایي مایې په پټي کې که په اوبو کې؟ په پټي کې اوسه پورې تاسو مایې لیدلې دی؟ دا لیونی نه دی، وهم دی، پندې خوب یې لیدلی دی، څه داسې مخې ته وله راغلی دی، او دې دغه چې کوم دی نو غوبله جوړ کړی دی، او دغه خبرې راټینګه کړې، مایې مې ورکړې، مایې مې ورکړې. مایې کوم ځای دی؟ په پټي کې مایې څه کوي؟ خلک ورته دا ورېښه لیونی دی. وایي لکه په غلاره شه، هغه ته نه نه لیونی نه یمه، نه یمه، دا خدای بندګانو لیونی نه یم، هغه په خپل ذهن کې سم دی. نو بس خلکو خو جګړه دفع کړه، خو لیکن دا ښځه ورته وایي وایي تاسو خو ځئ، خو که تاسو لاړئ نو دې بیا ما باندې را باندې کوي. نو یې څه وکړو؟ ویې تړئ، وایي کلک یې وتړئ، سستنې یا کټ پسې وتړئ، وایي دې به لږ سب برابر شي، نو بیا نه بعد به بیا سمي لږ چپه پې راغلی ده. نو خلکو ښه کلک کلک وتړو. چې ویې تړو، اوس خلک لا تلي نه دي، دې دا مایې دغه شان نیولې دی، داسې ورته کي غلې غونده کې داسې ښکاره کي، ورته بیا پټ کي د خلکو نه پناه. هغه بیا چې هغه دی هغه دی هغه دی، دا خلکو ته وایي ګوره اوس هم ورته مایې ذهن کې ښکاري، اوس هم ورته ښکاري. بس خلکو خو چې کلک تړلې دی، بیا تلي دي، وایي تاسو ځئ بس. نه چې بیا هغې خلک لاړه، ښځه وله خواله راغله، وایي دا دې را سره څه وکړو؟ وایي تا نه وایي چې ما له یو مکر ښکاره که، تا نه وایي چې ما له مکر ښکاره که، دا هغه یو مکر دی، سل مکرونه خو پرېږده نور. نو معنا دا ده چې یوسف علیه السلام په واقعه کې دغه خاوند د ښځې ته وایي چې ستاسو مکر لوی دی، یا الله ورته وایي چې ستاسو مکر لوی دی. نو خبره ثابته شوه چې یوسف علیه السلام پاک دی، او دا خبره ستا د طرفه شوې ده. نو اوس
عزیز مصر وی یوسف علیه السلام اعرض اعراضک عن هذا، د دې خبرې نه چاته بیان ونه کړي ځکه د شرم خبره ده، مه بیانوه چاته. واستغفري لذنبک، ای بیبي تم استغفار ووایه، بخنه وغواړه لذنبک، د خپلې ګناه نه د الله نه بخنه وغواړه، کار دې غلط کړی دی، یا د یوسف علیه السلام نه بخنه وغواړه، د ده زړه دې چې کوم دی نه مات کو، د هغه بېعزتي دې وکړه. انکی کنت من الخاطئین، بېشکه ته د خطا کوونکو نه د خطاکارو نه خطا دې وکړه نو ځان چې کوم دی نو سپاک کا. د دې پورې زمونږ دغه درس لسم اختتام ته رسي. ان شاء الله یو لسم درس نو بیا مخې ته واقعیا مخې ته بوځو. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته دا څو آیاتونه مبارکه دی ثواب راکړي، د دې ترجمه دې الله زمونږ په عمل کې او زمونږ په فهم کې راولي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.